سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. د قرآن کریم اصول بیان دل هغه اصولو کې نن دریم درس دی. قرآن کریم چې الله رب العالمین دنیا ته را لېږلی دی، د دې هم څه مقصد دی بغیر د مقصد دنیا ته نه دی. نو د کوم مقصد لپاره چې الله تبارک وتعالى قرآن را لېږلی دی، شیخ القرآن رحمه الله العرفان کی ذکر کړی دی. هغه وی اما حکمت نزول القرآن فهو اخراج الناس من الظلمات الفاسده. اما حکمت نزول القرآن فهو اخراج الناس من الظلمات الفاسده الزائغة الشركية الزائغة الشركية والكفرية والبدعية والرسوم الباطلة إلى نور التوحيد والسنة وإبلاغ الأحكام الشرعية اغوی. اما حکمت نزول القرآن فهو اخراج الناس من الظلمات الفاسدة الزائغة الشركية والكفرية والبدعية والرسوم الباطلة إلى نور التوحيد والسنة وإبلاغ الأحكام الشرعية وتنذير المنكرين وتبشير المطيعين والتدبر في آياته البينة والتدبر في آياته البينة. معنی دا هر چې حکمت نزول القرآن دی، یعنی الله رب العالمین چې قرآن د څه دپاره را لېږلی دی، نو هغه د دې دپاره دی فهو اخراج الناس من الظلمات الفاسدة الزائغة الشرکیه، خلق را ویستلی د هغه تیارونه چې کومې فاسدې دي، کږي دي، شرک دے، کفر دے، بدعت دے، والرسوم الباطل دی او باطل رسمون دی، د دې ټولو نه راوباسي الى نور التوحید والسنت، رڼا د توحید او د سنت ته، و ابلاغ الاحکام الشرعیه
او د دې لپاره راغلی دی چې الله رب العالمین احکامات شرعیه هغه د خلقو ته ورسوي. احکامات شرعیه د قرآن په واسطه باندې ورسوي. وتنذير المنکرین د دې لپاره راغلی دی چې کوم انکار والا دي نو هغه ویری. وتبشیر المطیعین د دې لپاره راغلی دی تابعدارو له بشارت ته زیری دی. والتدبر فی آیاته البینه د دې چې کوم واضح آیاتونه دي باغی کې تدبر دی، سوچ دی، فکر دی. دا خبره قرآن کریم دلته کې ګوره شیخ القرآن رحمه الله العرفان کی خبر لنډه کړه چې دا د قرآن کریم مقاصد دي. وس په دې هر یو باندې د قرآن کریم شواهد شته دي. لکه یو مقصد د قرآن څخه د اخراج الناس من الظلمات الى النور، خلق د تیارو نه راوستل دي رڼا طرف ته. خلق د تیارو نه رڼا طرف ته راوستل دي. اوس تیارې یو حصي تیار ده کوم چې موتا ته په نظر باندې راځي. یو معنوي تیار ده چې هغه کفر دی، شرک دی، بدعت دی. د دې ټولو نه خلق راوباسي رڼا د توحید او سنت ته راوباسي. او دا مقصد قرآن کریم کی اللہ رب العالمین بار بار ذکر کړی دی چې قرآن الله د کم مقصد د پاره دنیا ته رالیږلی دی. یو مقصد یې دغه دی چې خلق د تیارو نه راوځي رڼا ته. سوره ابراهیم علیه السلام وګوره او آیت نمبر 1 دی. سوره ابراهیم او آیت نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی د قرآن کریم مقصد ذکر کړي چې مقصد د قرآن څه دی. الف لام را الله پویږي په معنا د دې حروف باندې. کتاب انزلناه الیک، کتاب انزلناه الیک دا عظیم الشان کتاب دے، لوی شان والا کتاب دے. انزلناه الیک را لګلې دے مونږ ته د صد پارم را لګلې دے. مقصد یې څه دی، حکمت یې څه دی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور د دې د پاره چې ته وباسې خلک د تیارو نه رڼا طرف ته. نو د قرآن یو مقصد هغه دغه دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور د دې د پاره چې ته وباسې خلکو لرا د تیارو د کفر او شرکیات او بدعاتنا الى النور رڼا د توحید او د سنت ته باذن ربهم په حکم د رب باندې الى صراط العزیز الحمید لاری د اغازات تا چې هغه دی زورور او ستایل شوی دی. دارنګه دغه مقصد چې قرآن راغلی د دې د پاره دی چې خلق د تیارو نه راوباسي. سورۃ الجن کی اللہ رب العالمین فرمائی آیت نمبر 1 التکم اللہ ویہدی الی الرشد فآمنا به یہدی الی الرشد. سورۃ الجن یو کم درشتم سپارہ دا. سورت نمبر 22 ورتوائی سورۃ الجن پیریانو سورت دے. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یا پیغمبر وحی شوی دماتا
چې غوږ کې خود یو ټولګي د پیریانو نو دیو چې موږ یو ناشنا کتاب واورید عجیب کتاب وارد ويهدي الى الرشد فآمنا به کامیابی طرف ته خودنه کوي یهدی الى الرشد خودنه کوي هدایت طرف ته کامیابی طرف ته نو کامیابی رڼا ده کنه فآمنا به نو موږ په ایمان راوړو ولن نشرک بربنا احد او هیڅ شری موږ نه شریکو درف سره هیڅ څوک او دا بیا ځان خپل ځای باندې براشي چې ګورا د کومه جمله استعمال کړي دا او بیا اخر کې وی وانه کان یقول سفیهنا علی الله شططا کما قلان بدروغ ویل د قران نه خلاف دروغ نو یو مقصد د قران کریم څخه ده خلق راويستلې د تیارونه رڼا طرف ته دویم مقصد د قران هغه څه ده تخويف الناس خلق يرولي تخويف الناس د دې د پار راغله ده چې خلق او يري د جهنم دا غیر پار او ګورا سورۃ الانعام او آیت نمبر 150 ده ومسی باردا 150 نمبر آیات ده اللہ رب العالمین فرمائی وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الى ربهم وانذر به الذین او يروا پدې قران باندې هغه کسان یخافون جریږي نو قران دې يرولو د پار راغله دې چې خلق او يري وانذر به الذين او يروا پدې کتاب باندې هغه کسان یخافون ان يحشروا الى ربهم چې یریږي چې دې راجم کړي شیخ پر رافتا نو قران د يرولو د پار راغله دی دارنګي وګورا سوره شورا د مشورې سورته ده او آیت نمبر 7 او دا غالبا سلیریشتما سپاره ده پنځشتما سپاره ده پنځشتما سپاره او سورہ شورا پنځشتمه کې شروع ده آیت نمبر 7 کې الله رب العالمین فرمایي وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الله وی دارنګ منګه وਹੀ کړه تا قرآنًا عربيًّا د قرآن چې په عربی زبان کې ده د صد پار راغله ده لتنذر ام القرى د دې د پارا چې تو یره اصل د کلو اصل د کلی مکه ده چې هغه ويره ومن حولها او هغه څوک چې چاپی ردی د دینا وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه او تی ويره دا غورځي دراجم کې دلونه چې پاغي کې شک نشتا د قیامت نه ويره نو د قران کریم مقصد هغه سو يروا د سینا چې ارده کې بس خوشحالیان بیانې او نه بس یری ته دی یره خو یری کې آی ته د جنت باسونه کې او د جنت دا باسونه په خلکو ډیر خواږي خبره په خلکو خواږي لګي کنه اگر چې خواږه خبره د توحید ده الله رب العالمین ورته خپل خواږه ویل دا خدا غیر پر شرط داده چې د خلی خوان باندې خراب نه یو د خلی خوان باندې خراب نه که د خلی خوان خراب نو بیا شهادت تراخلېږي ها هدارنګ دریم مقصد د قران البشارة للمؤمنین تخویف الناس نو البشارة للمؤمنین
قرآن کریم مومنانو لزیر دے زیر مولور کئی لکه وګوره سورہ زمر آیت نمبر 17-18 سورہ زمر پای کی اللہ رب العالمین فرمائی دا چې کوم دین سپاره ده د درویش سرورشتمه سپاره ده خدایات په درشتمه اخیر کې ده ها الہ العالمین فرمائی والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى الله درشتمه سپاره اخیر سورہ زمر او آیت نمبر 17-18 عقل منم د تخیخه دی ځکه د قران والاو لپاره سلور انعامونه دي سودي سلور منګه پرون یو انعام ورکړی دی چې نه د غستنه په خبرې دي کنه او الله تبارک وتعالى د قران والا له سوی انعامات ورکړي سلور والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى الله هغه کسان چې ځان ساتي د عبادت د شیطان نه ایابدوها ځان ساتي د شیطان نه ایابدوها دا چې د عبادت وکي وانابو الى الله راګرځي الله ته نو یو زیره واوره یو انعام واوره لهم البشرا یو دا چې د دوی د پاره زیره ده لهم البشرا دویم فبشر عباد زیر ورکا زما دقسی بندگانو تا عباد اوس دا کم خلق دی دا دو انعامات مخکی شو او دو رستو دی دا کم خلق دی الذین یستمعون القول دا اغا خلق دی یستمعون القول چه غوگ دی قرآن کریم تا الذین یستمعون القول دا هغه کسان دي چې وګ دی وینا د قران کریم ته وینا د الله ته نو وینا د الله سره قران دی او بیا وی پایت تبعون حسنه تابعداري کوي د خيسته اوامر د قران او خيسته امر پټولو کې څه دی توحید دی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دا آغا چانا دا چا خواگا خبر کی دلیشی چی اللہ طرف ترا برل کی دعا الاللہ اولائک اللذین دریم انام واورا اولائک اللذین هداهم اللہ دغا کسان دی اللہ دوی تا ہدایت کڑے دے دریم انام شو اے سلورم انعام وَأُولَئِكَ هُمْ اولو الالباب او دقا کسان دی دا عقل خاوندان اولو الالباب دا عقل والا دی پتہ لگی زیر ام دا قرآن والا ولدے دارنگی بشارت بندگانو دا اللہ کی امدادی ہدایافتہ امدادی عقل مند امدادی اس سلوری نامون شخان نو قرآن کریم دا بشارت دا پار راغلے دے دا زیری دا پار راغلے دے چی تالا چی کم دے نو زیرے دے پوشوی درائم قرآن کریم مقصد دا صد پار دے دے سلورم التدبر پی آیاتی ہی سلورم مقصد دا دے چی سوچ کول دا اللہ پا آیاتنو کی التدبر پی آیاتی ہی قرآن کریم د سوچ د پار راغلے دے د فکر د پار راغلے دے نو فکر په پکې څه وکي چې په تراو کې لګي بړبړ کنه هغه زه ته دی وسی نو سوچ به وکي یادار چې قرآن د صرف لفظي یاد کړي دے خو معنا دې نه دسته کړي نو سوچ به پس کې په کوم کې به سوچ او فکر کوي مقصد یې څه دی هغه سوچ او فکر دی لکه وګوره سورۃ السواد آیت نمبر 29 مخکم راړولو دا د درشتمه سپاره سورہ سواد آیت نمبر 29 الہ العالمین وی کتاب انزلناه عظیم الشان کتاب دے انزلناه الیک
را لګلې دې مونږ تا مبارکون د خیر نه ډک دې مبارکون د خیر نه ډک دې د خیرونو کتاب دې مخکې مې ته واقعیا ویلی و د صد پار راغلې دې لیدبروا آیاته د دې لپاره چې سوچ وکي په آیاتونو د دې کې د دې لپاره چې خلق د دې آیاتونو کې سوچ وکي وليتذكر اولو الالباب او د دې لپاره چې نصيحت واخلي عقل مند نو ليتذكر د دې وجنا شاعر وایي فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن که مقصد د هدایت نو سوچ پکې وکړه وې زکه علم چې ده په تدبر او سوچ د قرآن کې ده دې کې سوچ او فکر وکړه د دې وجنا علما ذکر کوي لکه سفیان ثوری رحمه الله تعالی وایي انزل القرآن للتدبر وجعلوه للتلاوه وی قرآن د تدبر د پاره راغلو د سوچ د پاره راغلو د فکر د پاره راغلو هو خلقو صرف تش تلاوت وګرځو سره جی تلاوت کوم کنه عمر سپاری تلاوت کوم پوښ ګوره د تلاوت من خلاف نه یو اسنه چې څوک تلاوت نه مانی پوښ به لنډه داسې وي یاره جوي ذکر نه مانی نو ذکر کم ذکر نه مانی لکه هغه کم ذکر چې نه مانی هغه شریعت هم نه مانی کنه او دارنګه چې کوم دینو کله وي درود نه مانی او کله وي اوس وي تلاوت نه مانی پوښ نه تلاوت چې دینو د خپل ثواب دی او مقصد د قران کریم تلاوت نه دی د دې مقصد د پاره قران الله نه دی را لګلې بلکې قران کریم الله رب العالمین د سوچ او فکر د پاره راغلې دی را لګلې دی او سفیان ثوری رحمه الله وای چې انزل القرآن للتدبر قران کریم د سوچ د پاره راغلو وجعلوه للتلاوه او خلق د تلاوت د پاره وګرځاو نو په دې خبره موږ د تلاوت نه منکر ګرځو بیا خو سفیان ثوری منکر واښو د دیو جنا مسله صدا هغه دا چې قران کریم د سوچ او فکر د پاره راغله ده اسنه چې ګوره اسنه چې سوچ هغه چې کم دینو مارته ویل توتی ګردان ته جوړل کی سیوا اصل کې د سکاري نو سړی توتی ساتلو کنه نو هغه ته خبر سره هغه ته ویلو وی توتی د پنجرې نه بنوسی او کده پنجرې نه وته کنه نو ښکاری به راټینګي او ټکو سترې ودی پوښ هغه توتی دا خبره سره کړو بازار وخت کې ولګي ول توتی د پنجرې نه بهر ونوسی که وته نو چا برته ګورګي دام هغه خو دی پای کې راټینګي یو ردی دی وتلې دی بهر پټی کې په دام کې نخته ګورګي کې نخته دی پر روان دی د مالک هغه لګیا دی وي توتی د پنجرې نه بهر که وته دام کې بهون خلی او زمیدار کا قبر د دامي خي او بدی راټینګ ټکو سترې بدی ټیک شو وسه دغه د توتی ګردان منځ کې یو سوایو او دارنګه قران راتبل سوی ولکه مونږ خبر نه د منځ اولانې ټکه موږ سبحانك اللهم پاکی د خدای تعالی را نو د ارعیب او نقصان نه پاکی د شریک نه پاکی یو سره شریکان ګرځي خلک پته ولګي چې موږ نه خبر غریب نه دي اهدنا الصراط المستقيم الله بني غلار مې روان کی نه غلار روان کی نو ال دې نه غلاري لرازي نو د پته لګي چې قران دا کې څه موږ کې درو موږ کې درو ولار په موږ درو وي د بلا بچي ها د دې وجنا قران کریم د سوچ او فکر د پار راغلو نو اصل کی مسله دا خو ګورا دسه مسله ده سیوا چې کارګرانو دې ګوري قران کریم او ایسے قانی رحمه الله فرمای وی قران چې په صحیح طریقه باندې رسې کنه ملګری باندې نه پاتې کیږي به باندې ملګری نه یو به आवाज بس پاتې کیږي ها الله والله
سلورم سبق هغه دا دی چې قران کریم آیاتونو کې سوچ او فکر اوس چې سوچ کې نو کله بتاته د قران کریم تاریخ مخې راځي او کله بتاله حکمت د نزول د قران، کله اسماء د قران، او کله کله قران کریم د چا سره خطاب کوي به دغه خطاب د دوه ډلو سره قران کوي. یو ډله هغه ته منقادین وي یعنی تابعدار، یو ډله دغه سره قران خطاب کوي هغه ته منقادین تابعدار وي، او دویمه ډله هغه ته غیر منقادین وي غیر تابعدار یعنی چې هغه تابعدار نه وي. وسو دا اکثر په مزه ذکر لګي که بعض خلک لیکل کوي شریعت په کې مکمل اویږي ګنه نور استادان پرې داسې نه کوي بس بیا په مخې خان دغه تابعدارو کې خو بس یو ډله چې مسعود دي مؤمنان ای تفصیل په خپل ځای باندې راځي. غیر تابعدار هغه دي سلور ډلې. یو ډله دا مشرکین او دویمه ډله دا هغه منافقین او دریمه ډله دا هغه اهل کتاب. اهل کتابو کې بیا دوه ډلې دي يهود او نصرانيان. اولنې ډله په غیر منقادین او غیر تابعدارو کې هغه مشرکانو مشرکان او د مسلمانانو د مؤمنانو څه اتفاقی خبرې وي او څه اختلافي وي بلکې اتفاقی زیات دي. یعنی د مشرکانو د مؤمنانو سره ډېری خبرې داسې وي چې هغه اتفاقی وي دواړو باندې. لکه مثال تور باندې اتفاقی خبرو کې یو دا و چې مؤمن مسلمان هم مونځ کوي نو مشرکان هم مونځ کوي او په بیت الله کې کوي. خیال دې مؤمنانو حج کو مشرکان هم حجونه کول طوافونه کول خیراتونه هم کول ځکه چې دوی با حاجیان ولا وبو ورکول نو دا خیرات دی صدقه ده. حاجیان مسافر دي او بل د الله مهمانه. الله اکبر. په یو دوه خبرو کې اختلاف اگر استور رواني دي. اتفاق په دې خبره کې و چې پیدا کول کې د دې کائنات الله دی. دا مشرکان منل چې دا کائنات چا پیدا کړی؟ الله پیدا کړی. قرآن په دې گواه دی. دا غیر پاره وګوره سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 اتلسمه سپارہ سورہ المؤمنون. سلور اتیایم کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی قل لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعلمون. وایا پیغمبران قل وایا پیغمبران لمن الارض د چا د پاره د زمکا د چا په اختیار کې د زمکا ومن فيها او هغه څوک چې په دې ځمکه کې دي
دا ټول د چا دي؟ قل لمن الارض ومن فيها، وایا پیغمبره لمن الارض د چا د پاره د ځمکه، د چا په اختیار کې د ځمکه، ومن فيها او هغه څوک چې په دې ځمکه کې دي، ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ. نو ګورا مشرکان ته وایا چې د ځمکه د چا په اختیار کې ده، دوی وایي سيقولون لله، زردا چې وایي بدی دا د الله په اختیار کې ده. قل افلا تذکرون، وایا پیغمبره تاسو نصیحت نه دارنګي ورپسې آیات ګورا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، وایا پیغمبره سوک دے مالک دو اسمانونو، سوک دے رب دو اسمانونو، د عرش عظیم رب سوک دے دلوی عرش. نو سیقولون لله، زردا چوائی بدی چدا اللہ دے دا اللہ دا پاردی. قل افلا تتقون، ولی نیرے نو دا مشرکانو منلا چی دزمکو او د اسمانونو مالک یو الله دی. ورپسې آیات ته ګورا قل من بیده ملکوت کل شیء، و پیغمبره د چا په اختیار کې دی ملکوت کل شیء، اختیارات د هر یو شی. وهو یجیر، او الله فنا ور کوي، ولا یجار علیه، او پنای نشي ورکېدل په خلاف د الله باندې چې د الله نه رسول سي کی پناه کی. ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ، سيقولون لله، زرد چې وای بدای د الله د پاره دی، الله اختیار مند دی، الله فنای ور کوي. فقل يا پیغمبر فانا تسحرون، سجاد د باندې شوه د کوم طرف سوره مومنون او دا د سلور اتیایم نشرو دا او تر 90 پورې خبره چلے دلې دا چې مشرکانو دا منلا چې زمکا او اسمان الله پیدا کړی دي، خالق د کائنات یو الله رب العالمین دی. دا خو اتفاقی خبره، مسلمان منی مشرک منی. هدارے کے دویم وګورا سورہ زخرف د سرو زرو سورت ته آیت نمبر 9 دے پای کې الله رب العالمین فرمای چې دا کارونه دا مشرکانو منلو چې دا کارونه الله کوي. آیت نمبر 9 15 سپارہ سورہ زخرف الله تبارک و تعالی فرمای ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. کته تاسو کې د دې مشرکانو نه چې چا پیدا کړی دی برو کتا، دا بر نظام چا پیدا کړی دی، دا کته نظام چا پیدا کړی دی، نو ليقولن خامخوای دا مشرکان خلقهن العزيز العليم، پیدا کړی دی هغه ذات چې هغه د زورور او فوها. دا خواږی منله سیبا چې زمکه او اسمان الله پیدا کړی دي. دارنګي وګورا سورۃ العنکبوت د جولاګي سورت ده، پاغي کې هم الله تبارک و تعالی فرمایي دا آیت نمبر 61 او 63 خبره چلی دلې دا یو اشتمی سپاره اولنې طرف ته الہ العالمین فرمائی 61 نوالا ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، کچرتا تپوسو کې د دې مشرکانو نه چې چا پیدا کړی دی برکت وسخر الشمس والقمر، او پکار کې لګولې ده انور او سپوږمۍ. دا انور چا پکار کې لګولې ده، دا سپوږمۍ چا پکار کې لګولې ده. نو لا یقولن الله، خامخوای دوی چې دا الله لګولې دي، دا الله پیدا کړی دي. نو فانا یؤفکون، کم طرف ته دي ګرځول شي. بیا ورپسې آیات ته ګورا 63 کې
ولئن سالتهم کچری ته تاسو کې د دینا من نزل من السماء ماء سوکرا ورای د باران اوب دا بارانونه د باندې سوکرا ورای پایا بیل ارض بعد موتها او تازه کوي په دې باندې زمکا پس وچوالینا نو لا یقولن الله خامخواید وای چې دا الله کوي دا بغي من لسبا قول الحمد لله هو یا صفاتنا دی الله لرا چې مشرکم د دې خبر اقرار وکړه چې خالق د کائنات یو الله دی بل اکثرهم لا یعقلون بلکې زیاد دینه د عقل اخلاص دي لا یعقلون عقل پکې نشته کنه نو چې عقل پکې نه نو بس دغه ته یې دا لاسکه چې مسلمان خلا بل طرف ته چغه لګي او په مشرک باندې بچ کله سخت رااله نو چغه به چاته وی والا الله تبه والا ګور باچا سے به فرمایل نو ور الله مرقده هغه به ویل وینن سبا مسلمان چې ده کله کله ودا ماشوم به د بلای سر لرا زمون په کلی کې د خزي بابا الا پیر بابا را ورسېږي چې ماشوم کته پرینوزي پوښ کنه پنه کوي را ورسېږي او دا سنوري مقبره به یادولې د کڅستانو وای را ورسېږي ستانو قبر ته وای کنه دا خبره به کولی ما ته اوس هم یاد دي بعضی خبرې نو خدا ال پیر بابا په کې ډېر مشهور دي ال پیر بابا را ورسېږي یا به روټۍ پرې وتل تنور تا کنه نو به ال پیر بابا را ورسېږي او پنه کرا ورسېږي نو زمونږه مسلمانان چې نو اغي بچا چاته والا الله د والا خو چې کله به ډیره سخت رااله نو به بابا مشرکان داغي خلاف اغي به چې کله وړه مسله به هغه به بوت والا کوله هغه ته به چغه لګوله خو چې کله به ډیره سخت رااله نو به ول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ته وس چغه ولګاو لکه دلته کې اوس ګورا کشته کې وسوار شو او کشته به په ډوبې دوش ولا ناغي بیا بل طرف ته چغواله لکه دا وګورم د سورۃ العنکبوت ته او آیت نمبر 65 ته پای کې الله رب العالمین فرمایي پیدا رکبو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین کله باجی سوار شو په کشته کې او کشته با په ډوبې دو باندې شولا کشته با په ډوبې دو باندې شوا نو دې بچا کلا الله تبه چغوالا دعو الله مخلصین له الدین خالص الله به ربالا او فلما نجاهم الى البر اذا هم یشركون کله هم چې خلاصې ورکه او چې وچتا به بیا به شرک شروع صحیح ده کنه نو پاغه غټه سخت کې به الله ته چغلا ګولا سره د دینا چې په غټو کارونو کې الله ته چغوالا او هغه مشرکان دي هغه جهنميان دي نو چې د اوسنۍ زمانه مسلمان دي په واړه کار کې الله ته چغه لګي او په غټ کې بابا ته چغه لګي نو دې به جنتینو خبره پوښو الله اکبر کبیره دغه مسله چې په کشته کې به الله ته چغوالا چې کله وډو بيدلا لکه وګورا دا غي د پارا ورپسې سورته سوره روم آیت نمبر 33 ته 33 کې الله رب العالمین فرمایي وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ الله وکړه چې خلکو ته zarar ورسیږي نو رابلی رب منیبین الیه را ګرځیدون کی الله ته چې کله تکلیف ورسی نو به الله ته چغلګي او چې کله وت بیا الله وی رحمت وسکو اذا فريق منهم بربهم یشركون ناګهانا یو ډله د دینا درف سره بیا نور حصداري نور ور سره شریکي هدارنګ دغه مسله وګورا سوره لقمان ورپسې سورته سوره لقمان آیت نمبر 32 ته الته 3332 ته الله رب العالمین فرمایي و اذا غشيهم موج كالظلل کلا چپټ کی دا مشرکان موجود چپی کالظلل پشان د سورو
ای چپې به پرالی او کشتی با د ډوبېدو په خطره کې شوه نو دعوا الله مخلصین له الدین به الله خالص را بلو خو کله به هم چې الله و اخلاصې ورکوه چې تا فمنهم مقتصد او بعضې کې مسلمانان شوي دي لکه د اکرمه واقعه مشهوره ده دارنګه وګوره سوره بنی اسرائیل 66-87 15 سپاره سورة الاسراء وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ کله چې ورسېږي تاسو ته ضرر په دریاب کې نو ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ورک شي هغه څوک چې تاسو یې رابلئ بوتان د نبي ورک شي باباګان د نبي ورک شي إِلَّا إِيَّاهُ مگر خاص یو الله بیا رابلئ فَلَمَّا نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ کلا چې خلاصې در کو تاسو ته ال البر و چې تاسو اعرضتم نو تاسو بیا اعراض کوئ بیا مخواړو زکه وکانه الانسان کفورا او دې انسان ناشکر دې ډیر ناشکر دې ناشکری کوي نو ګوره دای منلا چې په غټو کارونو کې الله را مدد شه هغه ته به را مدد شویلو دارنګ وګوره بل دې مشرکانو جمعهتون جوړول د جمعه جوړول سبب دې کنه دې سبب جمعات هم جوڑاو لکه وګورئ سورۃ توبه کې الله رب العالمین فرمایي آیت نمبر 19 کې حج دې جمعاتون هم جوړاول آیت نمبر 19 کې وایي اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله او په دې کې دا بل خبرم ده چې صدقې او خیراتونه 19 نمبر آیات سورې توبه لسمه سپاره ده اجعلتم سقایت الحاج ایتاسو ګرځوي او باور کول حاجیانو ته نګورا صدقیم کولی خیراتونم کول و امارت المسجد الحرامي او آبادول د جمعات عزتمن بیت الله جوړ کړي دي د بیت الله خدمت کوي په بیت الله کې د حاجیانو خدمت کوي الله وی تاسو ګرځوي کمن آمن بالله والیوم الاخر پشان د هغه چا باندې چې ایمان وروړي په الله او ورځ د آخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او جهاد کوي په لارې د الله کې نو تاسو کې برابر وي وګوره دا برابر ندی لا یستوون عند الله دا الله په نسبت دی دا الله په دربار کې دا خلک برابر ندی لا یستوون عند الله ٹھیک ده اے دی ابو جهل سیب تل چوکنا نو دای به منځونه او دای بدل اسکه منځونه به کول لکه ردین مخ کې وګوره سورۃ الانفال پای کې الله تبارک وتعالى فرمای 35 نمبر آیات کی سورۃ الانفال الہ العالمین وی وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا نو مزددی بخواد بیت اللہ کی الا مكاء مگر شپیلی والو وتصدی او لاس پر قولو لکه څنګه چې لاس پر قول او شپیلی والدا به پیدې دي د قصید مشرک عبادت به پیدې اس پیدا پکې نشته نو منځ به کو په بیت الله کې به کو او داغه باوجود جهنميان جهنم ته دا وایي منځونه کو کلمه ګوته وایي مو وایي صحیح ده تلبیه ویلا سیبا منځونه کول تلبیه ویلا صرف په تلبیه کې یو ټکی هغه چې کوم ده نو سده تبدیلی راوست و الا شریکا تملكه وما ملك ولا شریک لك لبیک لا شریک لك لبیک دا چې غوې والا شریک د نشتا واخر کې به الا شریکا یوشته دي چې تا ول څور کړي الا شریکا تملكه وما ملك او توافونه به سبب په بربنده باندې کول د ار قوم پیرخانه و پیرخانه چې د چا به پیرخانه وا او پای کې به کپڑے وي نو وایسه په دې ګناګارو کپړو کې حج لراغلی ما نو ابه ویستلې
او هغه پیرخانه نه به کپڑے راواغشتلی او باغی کې به چې کم دینو سره طوافونه او چې د چا به پیرخانه نه وا کپڑے به نه وي نو اغي به چې کم دینو په بربند باندې او اليوم يبدو كله او بعضه فما بدل يوم فلا نهله ولن که زمون بدلون اخکاری خیر د اخکاری دي ځکه دا د جهنم په اور باندې سکیږي حرام نو ګورا توافونه به کوله وسه تا خو اتفاقی خبرې وي چې ډېر کارونه دسیو چې د مسلمانانو او دغه مشرکانو اتفاقی ما درته ویل اوس بعض کارونه هغه دسیو چې هغه اختلافي اختلافات لګو خدای باوجود الہ العالمین وې د جهنميان یو اختلافي خبره داوا چې دوی به وي چې مونږه دوی توایو نو دوی لاله بر رسي دوی لاله بر رسي وی ولې هي مولانا مې اوریدل وی زمونږه خله ګنده دي زمونږه خله ګنده دي نو مونږه په دې خپل خله د الله نه نشو غوښتلې نو مونږ د څه کار کوو سبا مونږه د څه کار کوو چې د دې خدا خله پاکي دي نو مونږه دې ته وایو نو دی لاله برسکی اگر اورسی نو په کاټلنګ ولا راتاوي د غریبانو په یک خبر الله 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 بهر حال یو خبره د دې داوا او وي موږ د دې عبادت د دې باباګانو او د دې بوتانو عبادت زکه کو چې موږ الله ته نږدې کی دا غیر لپاره وګوره یو لکه سوره زمر آیت نمبر 3 کې الله رب العالمین وایي درشتمه سپاره سوره زمر الا لله الدين الخالص خبردار واورا د الله د پاره خالص دین دی والذین اتخذوا من دون اولیاء اغا کسان چې نیولې دي سوا د الله نه مددګاران نو سوي وای ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من د عبادت نکو مگر د دې د پاره کو چې من الله ته نږدې کی په مرتبه کې زلفا مرتبه کې او ګوره دا صدا دیتا وس اختلافی خبره وای الله رب العالمین وای ان الله يحكم بينهم بما هم به يختلفون الله بده د دې اختلاف کې فیصله وکي ګوره زموږ سره د دې لانجمارو اختلاف دی به دې کې کړ یره چې وسیله نه مونږ وای مړه تا ته ګوره وسیله ته ګوره راشه چې زره ته وسیله وخیم چې وسیله وېسته د خدای بنده ته تلا خبرم ني چې وسیله ستوي او دغه حدیث ته غار چي دي په دې باندې خو امام مسلم په خپل باندې باب دی هغه وی چې باب دی په بیان د وسیله بالاعمال الصالحه پس باندې اعمال صالحه او دغه اتفاقی خبره ده اختلافی کومه ده زما او ستا هغه چې کوم ده نو دا چې ته بابا لورځي او هغه توای چې تلاله سکا او حالانکه قران کریم کہ اللہ رب العالمین فرمائے صحابہ ته پوس کړو ول زمنګ د عرب نږدې دی چې جرګه وسو او کلری دی نو چې تیز چغه وته ولګو الله رب العالمین آیاتنا راولګل وا اذا سالک عبادی عني فاني قریب ستانه زما بندگان ته پوس کې زما بارکی نو زډیر نږدې یما اے قریب صحیح ده دې کې خپل دغه ده فإني قریب یقینا زډیر نږدې یم دوه خبرې ته ثابت شوي یو خبره دا چې الله وې ز نږدې یما نو په کاټلنګ را لمراتا ویګا صحیح ده ولې چې نږدې نو بیا سره دومره په لری باندې سده په وګدا ولا راتا ویږي دویمه خبره پکې دا چې الہ العالمین وې زډیر نږدې یما نو دارته وای چې سړی رته نږدې ناشته قاری سه محترمه او ته په تیز باندې چغي وي لیوانه کې پالي دا د لیوانو کار دی چې سړی رته خواته او ته څه دی او څومره نږدې و نحنو اقرب الیه من
حبل الورید الله وې د مړی د رګ نه نږدې ما نو چې بیخر ته یو سړی په دې جب کې د سناسته پوښ مړی رګ دا دی دې جب کې یو سړی څه دی ناسته ته تیزی تیزی چغې وي نو موږ وایو چې لیوانو د عقل نه خلاص دا دواړه د عقل نه خلاص هغه برګ دی او شین دی صحیح ده ځکه چې دواړه په چغې وایي کنه اوس باغی مغه کار شروع د بریلیانو کارغه جمارو شروع هغه په زور باندې ذکرونه او وردا غرب غروب راغستي خبره پوښ الله والله نو دی بس ویلو الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دا چې من الله ته نږدې کی پس کی په مرتبه کې الله ته نږدې کی ابن جرير طبري د دې آیات دلاندې ذکر کوي اے منزلتن ودرجتن وليشفعوا لنا في حاجاتنا او دام د سی وای خان دا د دې وای اے قربتن ومنزلتن قربتن په قربت کې ومنزلتن په مرتبه کې وليشفعوا لنا في حاجاتنا او د دې لپاره چې زمون سپارش وکي زمون په حاجتونو کې چاته الله ته دغوي کې وې لکه چې تاب سر لا ورسي نو لاول په دروازه کې چپلاسي کوي نو بیا باب سر ترسي اې د خدای بندا به ولید تا الله جوړ افسر کوي ها ټیک شو کنه افسر خوستانه لري دی او الله وې زه خدتا نږدې یما وشي او کله وینا نه چې چت تخیج نو سړی به وته نه لګي څه سړی به وته نه لګي وې ولید الله تا ته چت کوي کې الله دې غرق پوښی کنه نو دا به د دوی چې کوم دی نو دا نظریه و ها قربتن ومنزلتن وليشفعوا لنا في حاجاتنا دارنګي ذکر کوي د دې عقیده شرکیه هغه بلا سورته یونس کې الله رب العالمین فرمای آیت نمبر 18 کې سورہ یونس یو لسمه سپارہ آیت نمبر 18 او دغه ځکه زتا ته یو خپل عبارت پیش کوم ځکه چې خلک ویره چې دا خو بوتان پوښي څو بوتان او دې په باباګان ورلګي زه ته اوس ته وړو کی تفسیر والا پیش کوم چې تفسیر کبیر دی خیر کړه وړو کې تفسیر دی او کبیر دی غدیر جلد دی مړه څه شی وړو کې غوندې دی نو یله بلا الله 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 الہ العالمین ويعبدون من دون الله 18 نمبر آیات سورہ یونس ويعبدون من دون الله بندگی کې دا مشرکان سوا د الله نه ما د اغلا يضرهم چې دوی لا zarar نه ور کوي ولا ينفعهم ولا فائدہ ور کوي نو چې zarar او پیدا پکې نشته نو ولې عبادت کوي وی ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله وایي چې دا به زمون سپارښیانی د الله په دربار کې مونږ به دې توایو نو دې بلالا بار ورسې ځکه زمون خله ګنده ده مرته وی کنه چا ویل کنه یاره مولا د خبره کوله نو زمون خپل سره ګنده ده نو مونږ یې ځکه دې توایو ٹھیک شو اوس ګوره د دې آیات لاندې امام رازی رحمه الله په تفسیر کبیر په وړو کې تفسیر کبیر دیر جلد کې ذکر کړي وی ونذیره بهذا الزمان ونذیره بهذا الزمان اشتغال كثير من الخلق ونذیره بهذا الزمان وی مثال د دې په دې زمانہ کې د دقه مشرکانو مثال وی په دې زمانہ کې کم دی دا غو فتوا لګي مړه زموږ ښکار دي واړه خلک ها ونذيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق وی مثال د دې په دې زمانہ کې مشغولتیا لا مشغولواله ده د ډیرو خلقو ډیر خلک وی مشغوله دي پس کې بتعظیم قبور الاکابر بتعظیم قبور الاکابر
په تعظیم د قبرونو د مشرانو باندې اکابر او بیا وی علا اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم علا اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم په دې عقیده باندې چې دای د قبرونو تعظیم وکي فیکونوا لهم شفعاء عند الله نو د دې لپاره به د الله په دربار کې سپارښتنه شي و ډیر خلک د قبرونو د اولیاء الله عبادت د دې لپاره کوي او تعظیم د دې لپاره کوي چې دوی وای چې موږ د دې تعظیم وکړو نو زموږ سپارش په الله رب العالمین په دربار کې څه دی وي نو دا د هغه زمانه مشرکان هغه او امام رازی د دې زمانه د ذکر کړل ها او کته وای چې بوتانو بارے کې راغلي دي نو سورۃ الاعراف بل ګوري بیا راته د شرک چې کوم خبره ده پای کې بیا تاسو کوم په دې خبره باندې رسول راځي خو زدا یو آیات ور سره خیر دی وګوره دا زما ډېر خوښ دی ټول قران په خوښ دی خدا باز ایتونه کې بل شانتی ښا آیت نمبر 194 ده آیت نمبر 194 الہ العالمین فرمائے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یقینا کسان چې تاسو را بلای تاسو ورته مدد شوای نو عباد امثالکم بوتان دي نو تاسو پشان دي پویا نشبی خان زما خبره جوړ کوي عباد امثالکم بوتان دي نو تاسو پشان دي دې ځکه ما ډېر خپل اشاره وکړه تاسو پېښ بوتان دي نو تاسو په شان دي ٹھیک شو نه نه عبادت چاته اوس ستانه ته پوس کومه سیوا چې ته وای دا د بوتان مبارک راغلي دي دلته به سمانه کې به برزانه بوت جوړه ها ځکه چې عبادت امثالکم بوتان دي غستاسو په شان نه به غتم بوت شي ها په نشي خبر الله اکبر کبیر گلاس میں دلور ولا ورکو ته په کوی ان الذين تدعون من دون الله قننا کسان چې تاسو ورته چغې لګوي سوا د الله نه بندګان دي نو تاسو په شان دي اوس بنده دي کنه شری بنده دي زکه کته بنده واغه بنده دي زکه الله وستا په شان دي او کته وای چې نه خیر دې به تر ځان نه بوت جوړ کې پر ځان او ته جوړ ټیک ته دغه د سمون تبا بوت شي خیال دشه پدعوهم فليستجيبوا لكم راو بلی دوی لرا چغه ورته ولګوي ز قبولیت د تاسو وکي تکړه شي ان کنتم صادقین تاسو رښتینی او دې ځکه بیا پوره تفصیل کړی دی ها او بهر حال مسله د غورورا د دې وجه نه موږ دا وایو سبا چې ګورا نیکان بندگان دا سم نشي کولای سورہ سبا کې الله رب العالمین په څلور قسمه باندې په دې خبره سره رات کوي څلور طریقو باندې عاجز ذکر کوي سورہ سبا راوړه آیت نمبر 22 سورہ سبا 22 سپارہ آیت نمبر 22 کے اللہ رب العالمین فرمائی قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله و پیغمبرا رو بلا کسان چې تاسو په دعوی کوي سوا د الله نه چې دا غني خدایان دي یو لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض کته دا مالکان دي الله ولا سناسي اختیار ور کړل وی لا یملکون مالکان دي په اندازه د څه باندې په اندازه د ذره باندې ذره په جری کنه سر کې جنور راوخیږي او د انور کې د سور کې اکثر د انور د شغل راځي او باقي کې هغه ذرات الوزي پوښوي الہ العالمین وای لا یملکون مالکان ندي په اندازه د ذره نو نه په اسمان کې ملکیت شته ده نو نه په ځمکه کې شته ده سبا کته وای چې را کې دې شریک اوس سید مالکان خو بنئ شرکت اور سره کنه وی وما لهم فيه ما من شرک شرکت هم سره نشته دا الله سره شریکو مو ندی کته وایره کې دې شي د سی پروګرامي سبا
چې ځا کارونه د الله دي خدای به اوس چرته لګ لګ امداد کوي کله کله به اوس لګ لګ پیټه میټه وړي کنه وای نه نه کنه وما لهم منهم من ظهير نشتره د الله د پاره د دین څوک مددگار نو کته خیر دی موږ له زکه ورته چې موږ سفارش کوو کی وی ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن سفارش پایده نه ور کوي د الله په دربار کې کاله اجازه ورکې نو هغه وجودا خبره ها اے ورپسې وګورا سورۃ الفاتر پای کې الله رب العالمین فرمای الله رب العالمین فرمای سبا او ورپسې سورۃ الفاتر ده او پای کې هم الہ العالمین په څلورو طریقو باندې رات کوي چې والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر هغه کسان چې تاسو را بلې سوا د الله نه الله وی واقداران ندي مالکان ندي من قطمیر په اندازا د پوستکې د اډو کې د کجوري یو قطمیر دی یو نقیر دی یو فتیل دی د دوانو کې څه دی فرق ولا لګیو په منبر باندې نو وی الکه سې زمانه ته پوښتنه کوي کنه کله کله موږ خلک نشي شو کنه یاره زمانه ته پوښتنه کوي نصور پر اپیخ شو هغه به له کوایا مل فرق بین الفتیل والقطمیر والنقیر دې منځ کې فرق سره شي نو بس بابو هدل لذیذ بابو هدل لذیذ غریب سره بیا جواب نه کنه نو بس انسان دې کنه ازمو استادانو به ویلو وای انسان د څه شی دی لکه بنی آدم پوښ وکړه زما په درس کې خپل ګپي خدا لا بلګو قطمیر دی ها په اندازا د پوستکي د اډو کې د کجوري قاری صاحب محترمه روزه روانه ده او اسانه ده دومره ګرانه نه ده یو وخت چې روزه ډېرې ګرانې وي نو ما په درس کې ویلو چې مشکله ده که تاسو بیګاله د کجوري اډو کې وګورئ دغه چې خلک وګو ورته کنه نو روزه روانه ده رمضان مبارک ان شاء الله روان دی الله دې په خیر خیرت سره راولي او الہ العالمین دې زموږ د مغفرت ذریعہ وګرځي چې کله ما خام شو ته د کجوري د اډو کې راوالي نو ته به د سکارو کې چې کجوره به دی خو د اډو کې به سکی دا بلکی دي نو په دې اډو کې یو درې کمالات دي یو په دې کې دا چود دی په دې چود کې سپین غوندي تار تلی هغه ته فتیل وای اتار ته فتیل یو په دې کجوري باندې شاته یو داغي د کوم ځای نه چې تیغ راوځي هغه ته نقیر هغه ته نقیر او دریم چې کوم دینو د دې پوستکي نه یو سپین کپن تاوي هغه ته څه وای قطمیر وای ټیک شو اوس سبا دا قطمیر ول ذکر کړ وی مولانا حسین علی رحمه الله به فرمایلو دا یې ذکر کړی دی چې دا قطمیر چې دی دا پوستکي چې کوم تاو دی کنه نو دا سپینی او کپن په عام تور باندې سي سپینی وې د دې اډو کې مثال د څه شو د مړی شو او د دې مثال د څه شو د کپن شو چې الہ العالمین وې د دې مثال پشان د څه دی د مړی دی او د کفن دی د څه شي دی د کفن دی وې دا مړی د خپل کفن واقدار نه دی ای زموږ د اصول ټول کتابونه ذکر کړي اصول شاشی سے لے کر حسامی مولوی تک دا ټول خبره ذکر کړي چې یو سړی غلا وکي سو کی غلا وکي شریعت وې دنه بلاس کټ کیږي کنه و یو سړی راولګید او هغه د مړی نه کپن څخه پټ کپن څخه پټ کړ وې د لاس باندې کټ کیږي ګناګار خدای پرې بسې چې ګناګار نه دی ګناګار دی البته د دنه بلاس نه کټ کیږي ولې وې وجه دا د غلا وې دیتا چې ته د ویخي مور نسبی پټ کی خلک وې کنه ما یو مثال ذکر کړم چې ته یو مال دی هغه محترم دی او هغه محفوظ دی او هغه تا پټ کړ او د مړی کپن محفوظ نه دی ځکه مړی د خپل ځان حفاظت کولای نشي که حفاظت کوله نو دا تا چې د کپړې مستری کنه لمبو دی په کاردار ته دی چې خوشم دی د غر کته مال لا غوتی وروړي ها هغه چې کله مړکی غریب ساتي وزي نو خلق ولا تراټوله کی په دې هدايه کې نه دی زما استاد محترم هغه ماته وی سبا
مسله را له باندې ویری چې وي دې په قران غریبانه نه پوي مې نه چې په حدیث نه پوي مې نه چې په فقہ نه پوي ورڅنګه نو ورته یې چې دا کتاب الجنایز د فقها او هدايه راواله صرف کنه نو هدايه والا وایو او زبرته بلا شي زینا او خیمه چې پاږي کتابوي هدايه کی چې به دې ځکه مړ غره مالک نه ده واقدار نه ده پوښ وکنه الته کې وای چې لاول څنګه مرشه نو ددا جامې به وتاړي ها جامې بولا خپل بولا بند کی سترګې بولا بند کی لاسونه بولا سیده کی په بولا سیده کی پوښ دا ټول کارونه د دې خبرې دلیل له چې مړ غریب عاجز دی خدای په دې پیغام نه پويږي د مړی نه مدد غواړي د مړی نه مدد غواړي او فقهاوی چې مړ څه دی هغه عاجز دی نو دلته الله وی ما یملکون من قطمیر د کفن مالک نه دی نو نور خلاصه کې طالب وسوي خوش بیا وی انتدعوهم کتا سه رو بلای چغه ورته لګوي نو لا يسمعوا دعاءكم سه ورته چغه ووا ستا چغه ورینو ستا چغه او بیا وی ولو سمعوا اذا لو په مفروضات داخليږي وی فرض کا کوي وري نو مستجاب لكم صد لګول نشي قبولین نشي او دا لاسکه چې یوم القیامت یکفرون بشرک قیامت کې بستاسو په دې شرک باندې سکی د دې نه به انکار کوي شرک متوخه چې وته وي شرک ورته وي چې دا غره شرک ته راول د مړي او یوم القیامت د قیامت پر باندې وای یکفرون بشرک کو دی بګو پر کوي ستاسو په دې شرک باندې چې تاسو ومنګه د الله سره نو شریک کړي مونږ ته پتا چې ته زما قبر لراغله او زمانه دې مدد غوښتلې ده ولا ينبئك مثل خبير ابو يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله اي خلقو تاسو ټول پټولا د الله د در ملنګان یې فقیران فقیر څه ته ولګي د بل د در ملنګان ټول خلق والله والغني الحميد بهرحال دې ځکه الله رب العالمین فرمایي چې ګوره دا بستا مخالف جوړيږي سوره مریم کې الله تبارک وتعالى وایي چې قیامت کې به دقه سره دا چې د چا عبادت کړي دي نو دې برا پاتېږي او ستا به مخالف جوړيږي سوره مریم اخیرنی آیاتونه د 14 سپاره را 14 سپاره 81 نمبر آیات ته واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا نیولې د دې سوا د الله نه خدایان د دې لپاره چې دوی له امداد وکي عزت په ول ورکی کلا ند داسي سيكفرون بعبادتهم زرد چې دی وکړو پرو کې د دې په عبادت باندې چې تاسو زمونږ ما کنتم ایانا تعبدون تاسو زمونږ عبادت نه وکړئ ويكونون عليهم ضد او د دې به مخالف ودرېږي د دې به مخالف ودرېږي 81 نمبر آیات سورې مریم کې الله 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 نو بهر حال دا مسله شو سیبا چې ګورا د مشرکانو او د موحدینو څه خبره اتفاقی وي او څه خبره هغه اختلافي وي اتفاقی خبره باندې موږ مخکې پوره تفصیل وکړ اختلافي خبره کې موږ تر سمنځ پورې لاړو ان شاء الله الرحمن بیا باندې باقی درس کو الله تبارک وتعالى دې متواصل عمل کولو توفیق راکړي الہ العالمین دې زموږ استاد درس محفوظات دې باندې بوزي الله تبارک وتعالى دې مخلوق ته هدایت ذریعہ وګرځي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولأستاذي ولمن قال لا إله إلا الله يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا